په تیمرګره کې یوه ماشومه دعا رحمان اچانک ورکه شوه او ټوله شپه پولیسو وکتله د کلي تیمرګرې علاقې خلقو او سهار کې چې دی نو هغه الله تعالی رحم پیدا شوه. خو د دعا رحمان سټوري داسې ده چې دا کار زموږ د ماشومانو سره هم کیدی شي، یعنې ایز اټ سټوري په دغه بهانه زموږ ماشوم هم څوک اغوا کولی شي. دا وخت زه تیمرګره کې موجود یم، زه وحید خان تاجک یم او زما سره د دعا رحمان والد محترم مولانا وحید رحمان صاحب موجود دی، د دوی سره خبرې اترې کوو. دعا رحمان چې کوم ده نو هغه په دا وخت کې د پولیسو سره ده او ماشومه خو بازیاب شوې ده، خو هغه ملزم یا ملزمان چې کوم دي هغه لاندې دي نیول شوي. نو پولیس قلاریږي نه او ماشوم یې نه تپوس کوي چې کوم ځای کې ماشوم یې چېرته ناشنا اواز اورېدلی چې په دې ځای کې مې داسې د اذان اواز اورېدلی، دې ځای کې مې داسې د بازار شور اورېدلی، ځکه چې هغې له خو سترګې تړلې وي. نو چې کوم ځای ماشومه پوینټ آوټ کوي نو پولیس هغلته ځي او لګیا دي په لټنې روانې دي. دعا به کوو الله وکړه چې دغه بې ضمیره خلک چې د نو ونیول شي. ستاسو ډېره مننه چې راته وخت مو راکړو، شکریه ستاسو. جزاکالله جی وحید صاحب. اول خو دا چې ډېره غټه سخته باندې تېره شوه، خو بهرحال د الله تعالی رحم او خلقو دعاګانې وي نو ماشومه بازیاب شوه، نو مبارکي هم درته وایو. جزاکالله جی. دعا به کوو چې خدای زموږ ماشومان د الله دې ټولو ماشومانو ته حفاظت وکړي ورکړي جی. دا راته ووایې چې دا څه سټوري ده، دعا رحمان چې کومه ماشومه ده دا څنګه اغوا شوه؟ دا خو پویه ماشومه ده، زما په خیال د تیمرګرې خلک یې تاسو ماشومانو به تاسو پویه کړي وي چې ګورئ د چا نه به څه اخلی نه، چا څه به ځئ نه، که نه؟ نو بیا څنګه او لا ویل کېږي چې دا یوه نه دوه ماشومان دي؟ ټول نه مخکې جی زه ستاسو شکریه ادا کوم چې موږ له ټیم راکړو او هلته راغلی جی، د دې شکریه ادا کوم. او د هغې نه پس زه جی د ډي پي او صاحب او د تمام سیاسي زعماو او مشرانو خاص کر لمزي بیډوکیټ صاحب او د جی وی امیر صاحب د ټولو شکریه ادا کوم او د دیر د ټولو خلکو شکریه ادا کوم چې ټولو زنانو او مشرانو کشرانو ټولو په کورونو کې د شپې ختمونه دعاګانې کړي دي او د هغوی په دغې ختمونو په دعاګانو برکت سره دعا الله رب عزت مونږ ته راوسته. د دعا مسله داسې وه چې ماسپښین دی په 10 منټه په 1 بجه باندې د ترو کتله او دغلته د سړی ولاړو جي او د هغې په دې دباو کې راوسته چې زه تاسو ولم پستول ورسره و په دغې باندې هغې موټرسایکل ته ورڅخه ختلي د دې نه پسې بیا خزانه بایپاس ته ویوړه، هلته یې ورڅخه کپړې ورته بدل کړي او بیا یوه ماشومه بېرته سدو کې کوزه کړه او رابلې ځان سه ویوړه جي. دا ماشومان یې چې څنګه ودرولي دي چې ودرېږئ او زه تاسو ولمه، نو داسې ویل کېږي چې دې وخت کې د ماشومانو ته ویلي دي چې تاسو دلته دماکه شوې ده او هغه تاسو کړې ده او حکم دی چې دا راوله وی چې دلته دماکه شوې ده او ماشومان یې راولئ چې دې نه موږ انټرویو والو چې دا چې کې څوک څوک شریک دي، چا کړې ده، څنګه چل شوې ده. په دې وجه دا ماشومان بیا په لاره باندې دباو شوي دي جي او دغې وجې نه دوی دا ماشومان د یېرې د وجې نه دې څخه ختلي دي او دې ماشوم یې چغې م والي خو بس الله رب عزت کې خلک روانه کړي شوي دي جي. صحیح ده. دا د غرمې نه مطلب تاسو ذکر وکړئ یعنې څه کم 2 بجې ده او کم په 1 بجه باندې د کور نه وتي و جي والد صاحب. نو په دې وخت کې دا دغه وشوه نو بیا پولیس څنګه خبر شو؟ څه وخت پولیس جي صدو کې چې کومه ماشوم هغوی پرېښوه نو هغې ماشوم بیا چاته وي نو هلته څوک پولیسو نو هغه اکرام الله صاحب ته فون کړی نو اکرام الله صاحب بیا میا بانډک د میا بانډې نه سیده تللی ځان رسولی او ماشوم یې خپل تحویل کې اخیستې وه او د هغې نه پس بیا کوم ځای کې چې دا ملزم و د دې د ماشومان یې کوم ځای کوز کړو هغه ځایونه ټول کتلي وو جي. دا ماشوم یې سدو کې واپس ولې پرېښی؟ لکه دې خو اغوا کړې 2 وې نو یو یې یوړله او بل یې پرېښود. دا بل یې ځکه پرېښود جي چې لکه دې د یو ماشوم چې تلۍ کې پټه کړې وه دا بله نه پټه کېده او زمونږ د کشر ماشوم یې شور کو جړلی دې وجې نه ځان ته خلاصولو لپاره دا د پرېښې وه جي. نو دا په موټرسایکل لکه ګرځولې وه؟ په موټرسایکل باندې ګرځولې وه جي. بیا ټوله شپه خو جو ستاسو ویښه تېره شوې؟ ټوله شپه جي موږ سره نور ملګري مو ډېر شي او ډي پي او صاحب را سره و. ډي پي او صاحب بذات خود بذات خود ټوله شپه جي ډي پي او صاحب زموږ سره او اکرام الله صاحب 6 بجې زموږ سره ملګري شوي دي او سهار 8 بجې شو دوی زموږ سره ټوله شپه را سره و جي. او ډي پي او صاحب چې کومه خپل سټرګل کړی دی ټوله شپه په خپله باندې او د څونه تاڼو ولې سیچوزه ټولې راغوښتي او ټولې محکمې واله خو د ډي پي او صاحب خاص کر د هغوی په دغې محنت سره الله رب عزت په دې ملزم باندې اګیره تنګه شو. هغه دعا چې ده نو هغه په میا باندې په کین نمبر 2 کې کوزه کړې وه او بیا ته یې تښتېدلی و جي. دعا بیا تاسو ته څنګه میلاو شو؟ دعا جي بیا د کین نمبر 2 کې چې کومه
چړایي د هغې خواته جومات خواته کوزه کړې وه. بیا دعا روډ ته راکوزه شو، نو روډ کې چېرته یو ګاډي ورته اشاره کړې، نو هغې ما ته بیا رینګ وکړو چې دعا مونږ راوخېجول او تاسو کوم ځای کې چې راشئ پسې. نو مونږ حاجي آباد کې وو، بیا پسې دعا بیا د ګلستان بیکرۍ مخې ته کوزه کړې وه او هغوی دوکاندار یې په ما ناوخته دی تللي، نو بیا مونږ چې راغلو نو 36 باندې ما ته رینګ شوی و. جي نو په دې کې د پولیسو کردار جی ډېر زیات و، خاص کر د اکرام الله صاحب، ډي پي او صاحب او اکرام الله صاحب او د ټولو پولیس محکمو زموږ سره ډېر زیات تعاون کړی دی، ډېر زیات و. زه د هغوی بار بار شکریه ادا کوم، د ډي پي او صاحب او د اکرام الله صاحب ډېر زیات شکریه ادا کوم چې هغوی زموږ سره کوم تعاون کړی دی. دا تعاون ما څه الفاظ نشي، زه د هغوی په کوم الفاظ شکریه ادا کوم. جي داسې تاسو خبر یې زمونږ لوړ دیر نه نور ماشومان هم پټې شوي دي، څه بازیاب شوي، څه لا اوس هم ورک دي؟ جی جی خبر یې کې؟ او جی تالاش کې چې کومه ماشومه ده هغې ډېرې ورځې وشوې او مور او پلار هم جاړي، خاندان والا هم خفه دي او خلک هم وایي چې جرګې هم ډېرې وکړې خو نه میلاوېږي، خوند نه کوي. خو د دې ډي پي او صاحب د هغې کردار د وجې نه، د دوی د خپل عهدې د ښه استعمال د وجې نه زمونږ دعا الله رب عزت مونږ ته راکړه. جي نو دا د دعا سره چې څنګه وشوه ستاسو خیال دی ماشومان نور څه کېدی شي؟ د دې خپل ضلعي عوامو ته خصوصا او ټول ملک د خلکو ته دا وایم چې د خپل ماشومان چې دي دوی پوهه کوي. جي لکه زما ماشومه چې دا په 5م کې سبق وایي، په 5th کې سبق وایي او دا زما سره خپل سکول ته بتله او په دغه دوران کې دا ما څو سبجیکټ پرې کړي چې ګوره زه کله سکول ته ځم نو استاد ګلان سبا چې زه نه وم نو خپل ګاډي ته مه نه خېږئ. د دې څه داسې وشول د دونو ماشومان څخه کېدی شي. د خپل ماشومانو احتیاط کوئ. جي او دا ټول پوهه کوي د خپل ماشومان چې پردي ګاډي ته د څه نه مه خېږئ، کو څوک هم دباوئ، کو څوک هم په لالچ کې راولي، کو هر څه، خو د خپلو بچو حفاظت وکړئ. خپل ماشومان ټول پوهه کوي. جي او ستاسو د میډیا په وساطت سره ټول عوامو ته وایم، ټول پیرنټس ته وایم چې خپل ماشومان چې دوی حفاظت کوئ، کور نه یوازې مه پرېږدئ. کو سکول ته ځي نو دوی ته سکول والا هم پکار دی چې دا ماشومان پوهه کړي چې پردو ګاډو ته مه خېږئ، د سکول د ګاډي نه علاوه هېڅ چا ته مه خېږئ، په ځای ودرېږئ، انتظار کوئ خو چا سره خېږئ مه. ستاسو ډېره مننه. مننه جي، ستاسو ډېره مهرباني چې دلته راغلئ. جي شکریه جي او موږ له وخت راکړو یو پیزه بیا جي د ډي پي او صاحبو د ټولو شکریه ادا کوم. جي د ټولو زعماو شکریه ادا کوم، مشران چې څونه راغلي دلته زموږ دې ځای ته څونه خلک راغلي د ټولو شکریه ادا کوم، خصوصا د تمام سیاسي پارټیانو ستاسو چې ډېره شکریه ادا کوم چې موږ له وخت راکړو راغلي. جي جزاک الله خیره، مهرباني. جي ګرانو کتونکو دا ستوري یوازې د دعا نه ده، لوړ دیر کې نور ماشومان هم داسې وخت په وخت مونږ اعلانونه کوو چې ورک کېږي او په دې باندې پولیس لګیا دي کار کوي او د دعا کیس چې دی نو دې نه قلاریږي نه. دې نه مخکې زموږ ډي پي او صاحب سره کتلو شو نو هغه بالکل اس ایچ اوز او ډي اس پیز په ګراوند لګیا دي او ما سټارټ کې ویل چې دعا نه تپوس کوي چې تا ماسخوتن اذان اورېدلی و، هغه وایي اذان مې اورېدلی، وایي څنګه اذان و؟ نو هغه معمولي هغه نښه نښانه ووایي، نو دوی معلومات کوي چې دا اذان په کوم جومات کې و. نو چې کوم سپاټ پوینټ آوټ کېږي هغه ته رسي او د ملزم تلاش روان دی. دا سوشل میډیا تصویرونه هم وایرل شوي دي، که تاسو هم څوک یې نه نو ضرور پکې مرسته وکړئ. دا دلته ګینګ میبي زه به ووایم چې هغه سرګرم دي چې زموږ ماشومان اغوا کوي، وخت په وخت په دغه کې ونیول شو هم. بیا ماشومان چې اغوا شي د دې مختلف مقاصدو لپاره دا ماشومان استعمالیدی شي. الله تعالی موږ ته ډېر قیمتي وجود راکړی، زموږ په دې وجود کې دا ګردې، دا سترګې، دا اینه، دا وینه، دا بون میرو، دا ډېر قیمتي دي، دا په لکونو په کروړونو باندې چې دی نو خرڅېږي. دا زموږ معاشره د دغه قسمه بې ضمیرو نه ډکه ده چې زموږ ماشومان د دغه قسمه مقاصد لپاره استعمالولی شي. خپل ماشومان هوښیار کړئ په دې باندې. دا دعا هم هوښیاره ده، داسې نه ده چې ګنې نه ده، خو معمولي غوندې ټریک ورسره شوی دی او ټریک دا شوی چې وزیر اعلی صاحب راغلی دی او سړی ورته ودرېدلی، تومانچه راویستلې ده، چاپلوز دماکه شوې ده، وزیر اعلی صاحب راغلی او دغه وایي چې دا راولئ ستاسو نه انټرویو الو. نو ماشومان دې ویرېږي چې مونږ خو دماکه نه ده کړې، زموږ دماکې سره سویمه ده. نو ورسره به دغه لکه بیا مو سره نه تلې، خو تومانچه یې ورته په سر ایښې. اوس ما ته که څوک تومانچه په سر کېږدي نو ظاهره خبره ده زه به هم ورسره موټرسایکل ته خیجم او ځم به ورسره. خو به هر حال د الله تعالی رحم او کرم و خلک په وخت خبر شو. بیا په دې کې پولیس چې کوم دی خپل 100%
چې کوم د نو انپوټ ورکړی دی چې څنګه سیچو صاحب ته کال شوی دی نو سیچو تاڼې ته نه دی تللی یا نور کارونه نه دي کړي بلکې هر څه پرېښي دي سیده سپاټ ته رسېدلی او ماشوم یې ځان سره چې کومه هغه پرېښې ده هغه یې خېجولې ده او چې کوم ځای ورته هغه ښایي په هغه پسې شاته ګرځي او فوراً یې نور ټول تاڼې خبرې کړي دي ډي پي او صاحب بیا خپل ټول کارونه پرېښي دي او ټوله شپه ګرځېدلی دی سیاسي سماجي شخصیات ورسره ټوله شپه ګرځېدلي دا د ټولو خلقو هغه یو شریک یې پټو چې دا سړی مجبوره شو دته لار نه میلاوېده چې دی د دې تیمرګرې د حدودو نه د ماشومه وباسي نو مجبوره شو په ځای کې پرېښوست او لاړو ته اوس دغه سړی معلومول چې کوم دی دا یوازې پولیسو کار نه دی دا زمونږ هم کار دی دا زمونږ ماشومه سره هم دغه شانې کیږي نو که د دې دوه دغه ملزم یا ملزمان مونږ معلوم کړل نو په تیمرګره کې یا په کوزدیر کې او بیا څوک د جرأت ونی کړي چې هغه زموږ د سکول ماشومان دغه رنګې چې کوم د نو هغه اغوا کړي زموږ ماشومان مدرسې ته هم ځي سکولونو ته هم ځي د کم ماشوم سره په بیا لکه مونږ مشران به خپل کار پرېږدي ماشومان به سکولونو ته بوځي لکه د پنجاب او نورو سیمو په شان زنانه به خپل کارونه پرېږدي ماشومان به سکولونو ته مدرسې ته بوځي نو که مونږ دا خپله معاشره د پولیسو سره په شریکه سره پروټیکټ کړه حفاظت مو وکړه نو ماشومان به محفوظ وي او دا زموږ او ستاسو په شریکه ذمهواري ده